وعلیکم السلام ورحمت الله. سنګري صاحب جوړ یې په خیر یې جوړ روغ اوسې ژوندی اوسې. پوښتنه دې ښه پوښتنه وکړله، الله دې ژوندی لره. زه هم په دې خبره خبر سوم چې داسې د مشن نور په نامه باندې یو سلسله شروع سوې ده چې هغه اذانونه خاص کر پر 10 د سپتمبر چې دی هغه خلک کوي. خلک څوک د کورو پر سرو، څوک د چتو پر سرو، څوک پر میدانو باندې اذانونه کوي. تر ټولو اوله خبره خدا ده چې دا اذان دا زموږ د اسلام د غټو شعائرو څخه دی او دا اذان زموږ د لمانځه اعلان دی. موږ ته الله او رسول د اذان ځای هم را ښوولی دی، د اقامت ځای هم را ښوولی دی. زه ورته نسو کولی چې راولاړ سو، کوم ځای موږ ته الله د دین ښوولی دی موږ هغه خبره راواخلو پر بل ځای باندې پیټ کو. دغه مشن نور په نامه باندې چې کومه سلسله روانه ده دا هغه د قادیانیانو یو ډیر زوړ رسم چې دی هغه را روان دی. دا په قادیانیت کې قادیانیت هغه خلک دي چې زموږ محمد رسول الله آخري نبی نه بلي. هغه وای غلام قادیانی دا آخرنی نبی دی. العیاذ بالله. زموږ ته یقین و ایمان دا دی چې د الله رسول محمد رسول الله د الله بنده دی، د الله رسول دی او آخرنی خاتم النبیین چې دی هغه بلل کیږي. لہذا هر چا چې دغه سلسله شروع کړې ده یا په قصد یا په خطا، کې په خطا کړې ده د الله څخه معافي وغواړي، کې په قصد کړې ده نو یې ولې کړې ده، مسلمان یې که غیر مسلمان. که مسلمان نو دا خو د مسلمانانو کار نه دی، او که غیر مسلمان د هغو څخه بیا موږ ګیله نه لرو. د الله رسول فرمایي داسې زمانه را روانه ده یو سړی به سهار مسلمان ماښام لره به کافر سوی، ماښام مسلمان سهار لره به کافر سوی. بیا د الله رسول فرمایي وایي هر سړی د خپل دوست پر دین او پر مذهب باندې دی. وګوره که ستا دوست مسلمان او ته مسلمان بلل کیږي، که ستا دوست ستا خلیل هغه غیر مسلمان او ته غیر مسلمان بلل کیږي. بیا خو الحمدلله موږ ته الله پاک را ښوولی دی چې د دین او د اسلام هر قدم یې ما تا ته را ښوولی دی. زه ته چې اوس د ځانه خبرې وراچو دا دین او اسلام نه دی، دا د قادیانیانو یو میشن روان دی چې هر چا شروع کړی دی. که د چا دا خیال چې زموږ یو سړی بندي دی هغه به رایله سي، زموږ یو سړی قرضدار دی هغه به د قرضې خلاص سي، زموږ یو سړی مریض دی هغه به د مرض څخه خلاص سي. یا دا سلسله د قادیانیت ته نو چې په هر څو ښه نیت یې وکړي خو خبره هغه و قادیانیت ته درېږي. هر چا چې دا کار کړی دی یا یې کوي د الله څخه معافي وغواړئ، توبه وباسئ. که اذان کوي بالکل هر وخت یې کولی سي. په اذان کې دا خبره نه ده. د امام شافعي صاحب په مذهب کې خاص کر دا شی سته، که د چا کور له مشکل رالی غم رالی اذان کولی سي، هر وخت یې کولی سي، په هر ځای کې کولی سي، په خپل کور کې کولی سي. ورته وګوره زموږ په کور کې چې بچی پیدا سي، بچی پیدا سي، موږ په رسته غوږ کې اذان ورکوو، په چپه غوږ کې اقامت ورکوو. ولې ورکوو؟ موږ ته الله او رسول ښوولی دی. دا و چې د مشن نور په نامه باندې کومه سلسله روانه ده دا خالص د قادیانیت سلسله روانه ده. او قادیانیت هغه خلک دي هغه وایي چې محمد رسول الله آخرنی نبی نه دی، آخرنی نبی چې دی هغه غلام قادیانی دی. نو لہذا ای مسلمانانو په دې دوکه کې مه راځئ، په دې غلط فهمي کې مه راځئ. رنګ یې ډېر ښایسته دی، الله اکبر الله اکبر دی، ولیکن چې د چا د خوا راغلې ده هغه خبره ډېره مرداره ده. که د محمد رسول الله له جانبه وای، د الله او د دین له جانبه وای، بیا خو زموږ ایمان ورباندې. او که د قادیانیت له خوا دا خبره را روانه یې په ظاهره د دین خبره ده خو په اصل حقیقت کې د دین دشمني ده. الله پاک دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. الله دې موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم پر سنت او پر طریقو باندې ژوند را نصیب کړي. سنګر جان الله دې ژوندی لره، الله دې په خیر لره چې جهان ته دا مسله ورسوي.